بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ سبق صرف 5 منٹ کا مدرسہ کتاب نه به انشاءالله نن موږ شروع کوو. او د دې کتاب خصوصیت دا دی چې دا اسلامی میاشتو مطابق لیکلی شوی دی او دا اوسنۍ چې کومه میاشت دا رجب ده او تاریخ اسلامی 5 دی او انګریزي چې کوم دی نو فروری ده 9 تاریخ دی. اولنۍ زمونږ سبق هغه ترتیب ما تاسو ته چې څنګه هغه یو ویډیو کې ویلی وو، نو اولنۍ به کې اسلامي تاریخ نه زمونږ سبق دی. حضرت عمر رضی الله تعالی کې خلافت د عمر رضی الله تعالی خلافت یعنی چې خلافت یې کړی بادشاهي کړې وه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی خلیفہ بنے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د انتقال نه پس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا د مسلمانانو خلیفہ جوړ شو. آپ نے 10.5 سال کی خلافت کی. آپ کے دور خلافت میں اسلام خوب پھیلا اور چمکا. بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہو گئیں. وی دا په لسنیم کال کې چې دی لسنیم کال یعنی خلافت کړی وو او په دې خپل خلافت کې چې دی اسلام یې خور کړی وو. ډېر غټ غټ سلطنت یې فتح کړي وو. یہاں تک کہ روم اور فارس جیسی طاقتور سلطنتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور مسلمان بڑھتے ہوئے ہندوستان، چین اور یورپ کی سرحدوں تک پہنچ گئے. غټ غټ سلطنت کې کوم روس و فارس و، دا ډېر غټ سلطنت و. لکه نن چې هغه واخلې دا امریکا شو، اسرائیل شو، دا چین شو، دا پاور سپر پاور دی. هغه وخت کې دا فارس او دا روم و. فارس نه مطلب ایران او روم نه دا روس. او د اسلام دا پرچم دا جنډه چې ده دا خورا شوه او ہندوستان، چین، یورپ سرحدونو پورې چې دی اسلام چې دی هغه خور شو. آپ کے دور خلافت میں 500 قلعے اور 1036 شہر فتح ہوئے. او د عمر فاروق رضی الله په خلافت کې 1500 قلعې او 1000 خارونه یعنی زر خارونه چې دی فتح شو. آپ کی خلافت کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے. آپ کی فراست بلند اور حوصلے کے فتح کے سلسلے کو دیکھ کر ایک مشہور مستشرق ماسٹر جیون کہتا ہے کہ اگر فاروق اعظم 10 سال اور دنیا میں خلافت کرتے تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا. عمر رضی الله تعالی عنہ چې خلافت کړی نو 22 لاکھ مربع میل کړو خلافت. او دا هغې د طاقتوالي او د حوصلګۍ باره کې یو مستشرق هغې ته ویل کېږي چې کوم د مغرب والا کس وي، غیر مذهبه وي، خو د مشرق والا یعنی د هغې علم دیني هر څه هغې زده کړي وي، نو هغې مطالعه کړي وي. نو هغه دا وی چې ما د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا هر څه وکړل مطالعه کړل. نو هغه دا د جمله هغې باره کې ویل عمر فاروق رضی الله عنه باره کې وی که صرف دی 10 کاله نور هم دی خلافت کړی وی یعنی الله له ژوند ورکړی وی نو په پوره دنیا باندې به یعنی اسلام خور شوی د اسلام نه به علاوه بل دین بړوو نه. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ بعد کے حکام اور خلفاء کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے. اور وی دا ګوره د عمر فاروق رضی الله عنه دا خلافت دا یو غټه یو مثالي نمونه غوندې ده د عمر رضی الله عنه پس خلکو دپاره چې هغې داسې بادشاهي کړې وه چې 22 لاکھ مربع میل غټ ملکونه یې فتح کړي. نماز فجر میں فیروزی نامی عیسائی نے 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو ان کو زخمی کر دیا، جس کے 3 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو تدفین ہوئے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی اور آپ کی نماز جنازہ صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھی اور روز اقدس میں تدفین ہوئے. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې ونوی دا یو د سار په مانځه کې مونځ ته ولاړو او فیروز نامي دا یو عیسایي و، د وروسته عمر مخکې ولاړو مونځ ته او دې په وروسته نه پرې وار وکړو نو هغه یې زخمي کړو. او ذی الحجه میاشت وه او 23 هجري وه
بیا هغې زخمیتوب د وجې نه 3 ورځې پس چې دی او وفات شو، یعنی شهید شو، او محرم الحرام پیله تاریخ و، په هغې کې تدفین شو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره پروت دی په 3 نمبر باندې. اوله کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دی، ابوبکر صدیق دی، او پسې عمر فاروق دی، او جنازه حضرت صہیب رضی الله عنه کړې وه. 2 نمبر باندې د الله تعالی کی قدرت. مور کی خوبصورتی طاوس بارہ کی یادی طاوس خیستواله. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جنت کا ہلکا پھلکا مزہ چکانے کے لیے ایسا خوبصورت پرندہ پیدا کیا کہ انسان اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. چنانچہ مور ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کی دم کے پروں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا. اللہ تعالیٰ نے مور کو اپنی دم پھیلانے کی صلاحیت دی. جب وہ اسے پھیلاتا ہے اور دھوپ کی وجہ سے چمکتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دم پر سینکڑوں نیلم کے پھول لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. ګوره دې کې موږ ته د الله قدرت باره کې یو نښه ښیي. دا طاوس چې دی وایي دا الله تعالی د دې لکۍ ته چې وګورې دا وګوره دا چې دا خورۍ دا هغه کمال له چا ورکړی دی؟ د خورولو ورسه دا له الله ورکړی دی. بیا چې کله خوره کي نو د هغې څونه ښایسته وي، هغه یو خوبصورتي چې سړی ته ګوري کتل خوند ورکوي وله. نو دې کې د الله قدرت ته نښه ده چې وګوره همدا لکۍ ده چې راغونډه وي نو پته یې چې ګلابي کې داسې ښایسته ښکاري، او بیا چې نور پرې لګي بیا خو نور هم چمکي. او که خیال کړی پخوا به د خلکو د طاوس دا چې کوم د قرآنونو کې به یې اغوستل هغې هغه بڼکه غوندې د څه دپاره؟ د ښایستوالي د وجې نه. نو دې کې د الله قدرت طرف ته نښه ښیي. دې کې موږ ته دا هم یو اشاره او یو سبق دی چې تاسو چې دی د الله تعالی قدرتونه چې دی دا یو څیز ته وګورئ نو الله دا وګوره چې دې له دا ښایستوالی دا کمال دغه پکې چا کې د الله کې اخوستی دی. نو د الله تعالی شکر ادا کوئ هر حال ہر وخت کې. 3 نمبر باندې زمونږ ایک فرض کے بارے میں یعنی فرض و بارہ کی صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ. د ساری مونځ په ادا کولو کې یعنی چې تا ادا کړي ستا به حفاظت کیږي، هغې ذمه به واخیستلی شي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا چې د سهار مونځ وکړو نو دا به د الله په څه کې وي؟ حفاظت کې وي، د الله ذمه کې به وي. بیا ورپسې 4 نمبر باندې حضور صلی الله علیه وسلم کی ایک سنت. رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی سنت طریقہ چې کوم زموږ خوږ پیغمبر کړي وي دې ته سنت ویل کېږي. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. وایي د لاسونو د خپو یعنی د هغې چې کومې هغه ګوتې وي د هغې خلال کول یعنی هغه به ته لمدی داسې به مطلب وہ پہ نہ اڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کا خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے کہ انگلیوں کا خلال کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہ کرے گا. ګوره دې کې موږ ته دا نښه ده چې کله موږ اودس کوو نو موږ د خپل دا لاسونو او د خپو چې دا کوم ګوتې دي نو مکمل دا دې موږ صحیح لمدو، هغې ته د اوبه رسو. یعنی هغه ګوتې چې دي کوم دي خلال وکړه، دا ګوتې د خپل هغه د خپو ګوتو کې داسې وهل پکار دي چې یو ځای ته نه هغه پاتې نه شي، وچ پاتې نه شي. ځکه وایي چې رسول الله صلی فرمایي د جهنم کی آگ داخل نہ کرے، یعنی که هغه ځای ته نه وچ پاتې دلته بیا جهنم اور بدن نه کېږي. چې ته دا حفاظت کې او دس کې د جهنم اور نه بچ شي. ګوره سنت طریقه ده، ګوره فایده پکې سره زمونږ ده ټوله. د سنت طریقه دې وکړه نو د جهنم اور نه به هم پکې بچ شي. دا ډېره یو قیمتي خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو سره موږ ته څه زمونږ پکې د دنیا هم خیر ده او آخرت هم او ثواب دی. بل زمونږ 5 نمبر باندې ایک اہم عمل کی فضیلت، یو د ډېر اہم یو عمل نیک کار چې کې فضیلت بیانوي یعنی فائدې تا ته ښیي. اللہ کے واسطے محبت کرنا.
یعنی د الله دپاره ته محبت کې. هغه سبق راوړي. رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے. وای د قیامت رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمایي وای د قیامت پر ورځ د عرش د الله د عرش ته لاندې 7 قسمه خلک به وي، دا په هغې سایه کې وي، حفاظت کې به وي. یعنی ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا ملنا جلنا بھی اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ہوتا تھا. وی دا به هغه خلک وي چې د هغې یعنی ملاوېدل هغه صرف او صرف د الله رضا دپاره وي، ملنا جلنا. نو دا دې حدیث کې دې طرف ته اشاره او دې فضیلت بیانوي. ګوره اکثر خلک وایي که نه وایي مړه د مړو ژوندو کې چې پلانکې اکثر دا چې څوک بیمار وي لرې پرېږده، نو ګوره صحیح ده ته ترېنه خفه یې، خو ته د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې فرمان ته دې وکتل او په دې دې عمل وکړو او دا خبره دې دا کړه چې زه الله دپاره د الله رضا دپاره سره ملاوېږم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه اپناوم، نو ګوره تا ته څونه غټه فایده میلاوه شو. د الله د عرش لاندې به راشي، د الله عرش لاندې سوري ته به راشي. نو ګوره د دنیا د هغه دپاره خلکو سره هغه مه پرېږده تعلق د مفاد. صحیح ده تا ته یو سړی هغه نه درکوي سپک هغه ګوري یا یو شی بل شی، خو ته مطلب ته ورته مه ګوره، ځکه ته د الله او الله رسول چې تا ته څه ویل ته چې هغسې کې، نو الله تعالی به تاله د دې انعامات درکوي هم په دنیا هم په آخرت کې. بیا ورپسې په 6 نمبر باندې ایک گناہ کے بارے د گناہ باره کې قرض ادا کرنا. قرض مطلب ادا کول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ کے بعد سب سے بڑا گناہ جس کو بندہ لے کر اللہ کے یہاں حاضر ہو وہ یہ ہے کہ موت کے وقت آدمی پر قرض ہو اور اس کو پورا کرنے کے لیے مال چھوڑ کر نہ جائے. ګوره دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کبیره ګناه نه پس ټولو کې غټه ګناه چې دا هغه دا ده چې یو کس الله ته ورشي، مطلب چې مړ شي په داسې حال کې وي چې مطلب هغه قرضدار وي او مال هم نه یې پرېښوستی وي قرضدار ته، نو دا ډېره زیاته وي څه شی ده سخته ګناه ده، د غټې ګناه نه پس دا ګناه ده. نو فائدہ دا ښیي چې مالدار اگر اپنی زندگی میں قرض ادا نہ کر سکا تو مرتے وقت اپنے ورثاء کو قرضہ کے ادا کرنے کی وصیت کر دے. یو مالدار کس دی نو هغه چې دی نو قرض یې نه دی ادا کړی، نو پکار دا ده چې خپل وارثانو ته دی وصیت وکړي چې یاره د ما پلانکي خان نه مې دونه پیسې اخیستې دا ورکړه، دا به ولته ورکړي. اور جو مالدار نہ ہو تو زندگی ہی میں معافی تلافی کر لیں ورنہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے اس کا قرض ادا کرنا ہوگا. او چې کوم سړی اوس یو غریب دی خو د هغې هم قرضه ده، نو بهتره دا ده چې هغه دې معافي وکاږي، الله ته دې وکاږي په ژوند باندې. او چې کوم کس نه دی هغې ته دې معافي وکاږي، یعنې مطلب سخت حالت کې دی بیمار دی ورته دې داسې ووایي چې یاره ما سره نشته څه او زه ډېر سخت بیمار یم او زما حالت ته ښه ګورې، نو بهتره دې کې دا ده چې وارثان یې څوک خپل خپلوان خو به دونه څوک وي که نه، نو هغه دې غاړه دې ورله خلاصه کړي د قرضه. څوک خپل خپلوان یې دې کې موږ ته دا سبق هم دی چې څوک داسې خپل خپلوان یې هغې پسې قرضوي، نو چې دومره وي چې سړی یو بل سره راغونډ شي اتفاق وکړي هغه قرضه ختمه کړي، ځکه چې ورځ د آخرت باندې به هغې کومې نیکیانې وي او چې کوم قرضدار یې قرض نه وي ورکړی تو ژوندون یې معنی داسې پاتې شوي، نو یو غټ نو دې دا غلط کار کړی دی چې وصیت یې نه دی کړی. نو پکار ده چې سړی وصیت وکړي بیا هم غاړه خلاصه شي، که هغه خلک یې ور نه کړي نو دا هم یو ډېره ضروري مسله ده. نو د دې وجې نه بیا به ګورې دا قرضدار چې کوم دی نو د دې به دا ګناهونه چې کوم دي نیکیانې چې کومې کړي وي نو هغه کوم کس چې قرضدار وي دا به هغې له بس بدله کې هغه ورشي، نو دې سبا بیا څه هم پاتې نه شي صرف به ګناهونه ورسره وي. 9 نمبر دنیا کے بارے میں مال کی حالت. د دنیا بارے کې د مال حالت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا. وہ ایک آدمی کو صدقہ کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں،
رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فرمای چې تر هغه پورې وی قیامت نه راځي تر څو پورې چې یو کس چې دی نو وی هغه خپل مال یعنی دونه مال به ورسره وي چې بل دیونګړی کس به وایي چې نه ما ته ضرورت نشته، ما سره ځان نه دونه ډېر زیات دی. نو بیا به یا بل کس چې وي نو هغه به وایي چې یاره اوس زه څه وکړم چې دا خپل مال چا له ورکړمه. یعنې خلکو سره مال دونه ډېر زیات شي چې بل ته به وایي چې یار دا واله، نو بل کس به ورته چې ما ته هم یاره ضرورت نشته. نو دا وخت چې دی علما موږ خپل استادانو شیخانو نه اورېدلي دي، ایو ته وایي دا وخت چې دی نو د قیامت وخت ته د عیسی علیه السلام هغه ته اشاره ده چې ځکه عیسی علیه السلام چې کله راشي دجال او دا ټول هر څه دغه ختم کړي، د اسلامي بیا به یو نظام به وي، نو دونه امن او سکون به وي چې هر څه کې به برکت به وي، هر چا سره مال دونه ډېر شي چې بل کس به وایي چې یار دا مال ما نه واله چې زما باندې مطلب زکات فرض دی چې زما باندې دا خپل د هغه فرضیت ادا کړمه. زه دیمګړی به وایي چې یار زه خپل هغه یم چې چا له ورکړمه. نو دا هغې واقعې طرف ته اشاره ده، هغې هغه ذکر کوي. 8 نمبر کې چې دی آخرت کے بارے میں یعنی آخرت بارے کې جنت میں مہمان نوازی پر جنت کی بالمستیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے. صورت کہف کې راغلی دی آیت 101 نه تر 108 پورې. وی قرآن کې الله تعالی فرمایي چې کم کسان چې ایمان راوړي وي او ښه عمل یې کړی وي، نیک کارونه یې کړي وي، نو د هغې دپاره په جنت کې به فردوس یو داسې یو باغ به وي، هغې کې به دا همیشه به وي او زړه به یې هم نه کېږي چې زه د دې نه بار لاړ شم. الله دې مونږ ټول بوځي سره د ایمانه ټول مسلمانانو، که کوم زمونږ خپل خپلوان یې تللي دي دنیا نه، الله دې هغوی هم بوځي، او چې کوم موجوده دي الله دې دا ټول بوځي، نیک الله دې نیک عمل توفیق ورکړي، ټول دې الله مونږ بوځي ټول مسلمانان، او الله دې ټول مسلمانانو صغیره ګناهونه معاف کړي، آمین. 9 نمبر باندې طب نبوي صلی الله علیه وسلم سے علاج. دا ما تاسو ته پهله ویلو دې کتاب کې چې دی نو دا ما علماء نه مشوره کړې وه، نو دا ډېر زبردست کتاب دی، قرآن حدیث ټول پکې راغلل. اوس پکې د علاج هم ښیي، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مطلب هغې وخت کې چې کوم هغه علاج څوک به بیمار شو څوک په تکلیف کې نو څه علاج یې ښودلی و. بیماری سے بچنے کی تدبیر، د بیماری نه بچ کېدو طریقه موږ ته ښیي. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبو دو پھر نکال کر پھینکو، کیونکہ اس کی ایک پر میں شفا ہے اور دوسری میں بیماری ہے. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فرمای چې که ستاسو په چیو کې اوبو کې یا سالن وغیره کې مچ رالو هغه پرېوتو، نو وی د دې دا مچ چې دی نو وی دا एकदम تاسو وکاږئ مه، دا پکې داسې ډوبوئ، ځکه چې وی د دې په دې یو وزره کې چې دی شفا وي، په دویم کې چې دی شفا نه وي، هغې کې بیماري وي. نو د دې د وجې نه ته به کرکه هم دې کې نه کېدونکې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته طریقه ښودله، اکثر خلک کرکې کوي، نو دا داسې ډوب که او راویې کاږه، نو مطلب تا ته به بیا شفا میلاویږي، بیماري نه به ته بچ شي، او چې داسې ته لرې کړې نو دا تا ته بیماري بیا میلاویږي. ګوره څونه رسول الله صلی الله علیه وسلم طب نبوي طریقه څونه زموږ پکې فایده ده، نو چې په دې هغه باندې سنت باندې موږ عمل وکړو، نو ګوره د الله خو غفور رحیم ذات دی، څه پته ده په کوم عمل باندې موږ وبخي. په کار ده د پیغمبر طریقې چې کې انشاءالله زموږ استادانو به ویلي وي الله به دې خامخا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوام ده، موږ به الله انشاءالله بیا بخي. الله دې موږ له د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقو باندې عمل راکړي او بل ته دې ویلو توفیق راکړي چې د هغې هم فایده وشي، صرف به د خپل ځان غم نه کوو. آخرنۍ د قرآن کی نصیحت، د قرآن نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہو، پس ایسا کیوں کرتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے. صورت بقرہ 44. دی قرآن کریم آیات کې الله تعالی فرمای دا آیات چې دی نو
دلته خو صرف دا لیکلي ده او وضاحت خو نه دی کړی ځکه چې بیا د کتاب هم اوږدېږي او بیا دا سبق هم اوږدېږي. نو دا آیات چې دی نو دا قرآن کریم کې چې کوم دا خطاب راغلی دا د یهودو باره کې راغلی دی. قرآن خو عام هر چا دپاره دی. نو یهودو به دا کول چې دیو به تلاوت هر څه به کول خو معنا به پرې نه کوله، بل ته به یې دغه خبر کولو چې ته دا وکړه، زکات ورکوي، دا ورکوي، دا کارونه کوي، خپله به یې سم نه کول. نو الله تعالی بیا ورته فرمایي چې تاسو خپله نورو ته هغه کوئ او خپله به بیخي یو ممانه چې تاسو پرې امانه وکړئ نو بل به ځکه کوي. اوس مثال موږ استاد موږ ته مثال لا کولو چې وایي زه مونځ نه کوم او زه تاسو ته وایم شابه مونځ وکئ، نو تاسو به یې خاورې وکئ، خو چې زه مونځ کوم نو تاسو مونځ کوئ. نو دې قرآن کې موږ ته هم دا اشاره ده، مطلب دا چې تاسو ته درس کوم نو څوک یې اوري نو هغه بل ته یې رسوي. نو په کار دا ده چې هغه مطلب داسې ځان هغه کړي چې هغه خپل الله سره یو تعلق جوړ کړي، خپل مونځ اودس کوي او خپل ذکر اذکار کوي. نو دویمګړی چې دی هغه وایي چې واقعي یار داسې خپل اوس چې هغه خپله نه کوي او دا یا مطلب مونځ نه کوي او هغه بل ته وایي چې شابه ته مونځ وکړه، نو بیا خو به هم داسې وایي. نو په کار دا ده چې مونږ د الله او د الله رسول څونه دا خبرې دا ذکر کړي، الله دې مونږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي او اورېدونکي چې څونه دي الله دې د دې ټول مشکلات پریشانیانې حل کړي او الله دې دا کوم دا چې دا سبق دا ترتیب دی الله دې دوی ته اسانه کړي او الله دې ستاسو سره شوق پیدا کړي او الله دې موږ دپاره زما خپل ذاتي چې کوم زموږ استادانو ترتیب و زموږ مقصد دا دی چې بس الله موږ نه راضي شي، وخت قیمتي کړو، فضول څه کې ضایع نه کړو. لنډه خبره دا ده بس الله رانه راضي شي. او دویمه دا ده چې اورېدونکي چې نو هغوی هم کوم دا خبرې هر څه واوري هغه نیک اعمال کوي نو زموږ پکې هم حصه ده. نو سبق انشاءالله دا پوره شو، الله ته منظور نو بیا به انشاءالله مخکې یو. صدق الله العظیم.